بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین، زیم نعمت سبحان. زه یو ځل بیا د ډیف اسوسییشن د خیبر پښتونخوا په آفس کې موجود یم او دلته کې د حمید الله خان سره ملګري چې کوم ډیف دي هغه هم موجود دي. هغه سره به موږ خبرې اترې کوو او د هغې را روان کوم پروګرام چې هغې باره کې به هغوی سره خبرې اترې کوو یا کوم کسان چې سره موجود دي د هغې باره کې به هم پوښتنه کوو، هغوی سره به هم خبرې اترې کوو. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزت الله خان، ته والد صاحب ته ووایه چې د دوی د خیر ښېګړې کارونه کوم طرف ته روان دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دی وایي چې دا مېلمانه موږ له راغلي دي د درې په دغه کې که نه دي د دې میټینګ لپاره موږ راغلي لکه جمع شوي یو. دا تپوس وکړو چې دا میټینګ څه سلسله کې دی؟ دی وایي چې لکه د دې کورونه نشته، دې سره څه پیسې څه نشته، جامې نشته، دغه کمبل څه دغه نشته که نه. ناظرین، دلته کې موږ ولاړ یو، دا یو کور دی د حمید الله خان. موږ سره عزت الله خان د حمید الله خان زوی موجود دی. بیټه دا راته ووایه چې والد صاحب نه دا پوښتنه وکړه چې د هغې داسې دی چې دا دوی وقف کړی دی چې د عوامو ته دې په خپله ووایه. پانچ وارلی ځای موږ وقف کړی دی که نه. دي دلته کې به زنانه راځي، هغوی به سلای کوي که نه دي، او هلکان به راځي یو کمپیوټر دغه چلي زده کوي. ناظرین، موږ سره دې ټایم کې د چمکنې تنظیم روحالعلما فضل بن الله بھائی موجود دی په دوی سره په دې آفس کې. نو موږ به فضل بن الله بھائی نه پوښتنه کوو، سر د دوی اغراض و مقاصد د دوی دغه څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني نعمت سبحان بھائی چې تاسو دیله یا موږ له زه خو بای چانس په دې لاره تېرېدم، تاسو هم صحیح کې او دا مېلمانه خاص کر ته ولاړو، نو زموږ ورسره ودرېدم د مای چې دلته څه روان دي. نو اصل کې د حامد بھائی خو زموږ ورکوټي وال نه ډېر خوږ ملګری، مطلب موږ سره ماشوم لوی شوی دی، ډېر نیازبین دی. زما بس بدقسمتي دا ده چې زه د په اشارو نه پوهېږم او دی زما په خبرو دته چې زه څه لیکم نو دی د هغې لیکلی جواب ماله راکوي. خو دا ډېره ښه خبره ده چې د ده برخوردار چې دی ماشاءالله هغه دونه خپل سکول هم وایي، سبق هم وایي، او د هغه او د ده لکه چې کوم پراپر اشارو باندې د ده میسیج رسولی هم شي. خو چونکې هم ماشوم دی نو هغه ویلي چې دا خبره تاسو کوئ، نو دې د وجې نه زه دا ویم چې لکه د سره زما ټول ډسکشن وشو. اعزاز به یې د ده چې کوم برخوردار دی هغه زه پوه کړم. نور ملګري مو په دې سلسله کې راغلي دي، همدغه دغه سوچ و بچار کوي، دا میټینګونه کوي چې اخر مونږ دا جنرل پبلک او چې کوم داسې خلک چې د هغې زړه کې احساس وي مخیر نظرات، نو هغوی څنګه مونږ اپروچ کړو، هغوی مونږ سره څنګه رابطه وکړي، نو په هغې طریقه کار باندې د دوی فکر روان دی چې لکه موسم د یخنۍ راځي، د ګرمۍ راځي، د چا یو مسله چا بله مسله ده،
نو هغه ټول سیزونه چې دی نو هغه د ریسورسز نه بغیر کیږي نو ریسورسز چې دی هغه چې ته حکومت اړخ نه داسې خاص نشته نور داسې نو دا ریسورسز به دوی په خپله ډیولپ کوي دوی دا کمپیوټر هم لګولی دي او دوی دا اراده هم لري چې لکه موږ پراپر یو داسې یو شی جوړ کړو چې لکه هغې کې موږ ووکیشنل ټریننګز ورکړو داسې کسانو ته چې هغوی بیا په خپل لاس او خپو څه کار کوي او څه ځان دپاره څه نو اصل کې مین مقصد هم دا خبره بار صدر صاحب کوي چې دا خلک هسې که ورته وګورې دا په معاشره بوج دی خو موږ نه غواړو چې دا خلک په معاشره کې په کور کې په خاندان کې په خلکو بوجي چې دی د پاکستان د ملک او یو ذمہوار او یو کانفیډنټ شخصیت دی نه جوړ شي او هغه ټول چې دی که نه هغه ستاسو په سپورټ باندې ممکنه ده اور بدا دی ټول هغه میسیج چې زه په هغې پوه شوم نو دا وایم که لکه فرض که زمونږ د کلي خلکي زمونږ د بار چې څونه پېښور کې تکړه خلي نو هغه داسې قسمه ارګنایزیشن سره مطلب دا باقي الله تعالی یوازې په دې نه خوشحالېږي چې یو سړی جومات جوړ کړي او یو سړی حجونو عمرو لځي د دوی د مسایل هم انډرسټینډ کول غواړي دوی خپل شیز بیانولی نشي د سره ناظرین مونږ چې کوم ملمانه راغلي دي د بهر نه هغه هم تاسو انټروډیوس کوو چې دا څوک دي او دوی کوم ځای نه راغلي دي اعزاز الله خان دا ته چې دا څوک دی نوم یې څه دی او د کوم ځای نه راغلی د دې نوم دی که نه سکندر نوم دی چې دا مې د بابا ملګری دی د دې بټخیلې نه راغلی دی د دې اسوسییشن ممبر دی السلام علیکم السلام علیکم د دې څه نوم دی د دې نوید نوم دی دیم د بټخیلې نه راغلی دی دا د بټخیلې نه راغلی ناظرین موږ سره دلته کې د ډیف اسوسییشن د دفتر کې د افس کې یو بل ملګری هم موجود دی هغوی سره مو خبرې اترې کوو السلام علیکم دوی نه پوښتنه وکړه چې دوی نوم څه دی او دوی د کوم ځای دي د دې نوم دی نصیب خان د دیم د بټخیلې نه راغلی دی دوی نه دا پوښتنه وکړه چې دوی څه کار کوي هلته کې کار نشته بېروزګاره دی او تپوس یې وکړه چې د بال بچ او واده بچي مچي شته یو لکه دی او د دې ګزاران څنګه کیږي قرض ویرالو نو پیسې راسره نشته نو دوی سره څوک امداد ورته کوي دا کوي څه کوي څه نه کوي د دې نه راغی څوک هم امداد راسره نه کوي ناظرین دا هغه بې زبانه خلک دي چې دوی سره د خبرې کولو یا مونږ ته هغه خپل احساسات جذبات بیانونه په ژبه نشته دی افسوس راځي چې په دې معاشره کې او دوی سره بیا څوک امداد هم نه کوي د چمکني ټي وي نه په ترو باندې موږ تاسو ته هم دا اپیل کوو چې د دې بې زبانو خلکو د دې غریبانو خلکو هم واورئ دوی سره هم امداد وکړئ دا هم زموږ د دې معاشره حصه ده دا هم زموږ وروڼه دي دوی سره مدد کول خپل ځان سره مدد کول دي تاسو نه اجازه غواړم د الله په امان